ان سغواړي بیا رسول الله مبارک ورته داوي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ما حاجتك هل تريد مني شيئا وما يدريك لعله يذكى فاصل کی يتذكر او يذكر تزکیه مقدمه کومه بار بار وایو چې تخلیه مقدمه په تحلیه باندې او تخلیه ده بالخاء المعجمه چې هغه ته تجلیه او تزکیه وي او ورپسې بیا تحلیه وي فتنفعه الذکر یعنی ذکراک پس ذکراک الف لام مهدی ده یعنی ستا نصیحت هغه تنفع ورکی و اما من استغنا هغه کافر چې هغه ځان مستغنی ګڼي عتبہ او شیبہ ابو جہل امیہ ابن خلف ولید ابن مغیرہ دا غټ غټ سرداران چې د رسول الله په مجلس کې ناستو او دای ځان مستغنی ګڼي د ایمان راړونه یا ځان د مال او دولت ته وجنه غنی ګڼي چې مونږ ته خورو ضرورت نشته فانت له تصدى طاغت چې کوم نن وړاندې کیږي او هغه ته لګیا دی دعوت ورکې تتعرض طاغت لګیا دی وړاندې کیږي وما علیک حالانکه نه ده لازمه پتا باندې الله یزکا چې هغه نصیحت حاصل نکي پتا دا لازمه نه ده ځکه چې ته په دای باندې داروغنی لست علیهم بمسیطر ان علیک الا البلاغ ان علیک الا البلاغ او بل په تعلیم قرآنی کے مساوات تے دیکھے امیر اور غریب دوڑا برابر دی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز قرآنی تعلیمات کے امیر و غریب دا یکسان دے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى او چې هغه صحابي چې هغه را دي او ډیر په کوشش را دي ډیر په مینه باندې را روان دي وهو يخشى الله حالانکه هغه الله نه یریږي د یخشا مفعول محذوف ته نو باندې وی وهو يخشى الله او باندې وی وهو يخشى اذیه الكفار کافرانو بچړاند مو قتل چې دا د رسول الله کور ته روان دي نو پاګه به را باندې کړ یا وهو يخشى الكبوه د غردیدون یریګړوند ډون غریب یریږي سره ټکراو نو ما کنده کې پرینوزم فونه غنه می چرته خبران شي وهو يخشى الله یا وهو يخشى اذیه الكفار یا وهو يخشى الكبوه د غردیدون فانت عنه تلهى تدا غنه مشغول شي هغه تنګوري لهي يلها او لها يلهو واویو یای دواړه را دي فمانا دا مشغوله کېدو سره کلا هرگز دا سنه دا پکار انها تذکره دا قرآنی آیات دا چې کومنو نصیحت ته فمن شاء ذکره دا چا چې خوښي دغه نصیحت ته حاصل کی فی صحف مکرمه دا قرآن مجید په صحیفو کې دی چې هغه ډېرې محفوظ دي صحفنا مراد دا قرآن مجید مبارک پانی دی یا دا حصفنا مراد لوح محفوظ دے یا دا صحف مقربونا قلوب المؤمنین الحفظہ دا حافظان پڑھنو کی دا قرآن مجید موجود دے مرفوعت دا درجہ دیر لویا دا لوح محفوظ نراغل کتاب دے مطہرت دا پاکیزہ دے دا ہر قسم خیرینا او دارنگی دا تحریف و تبدل بے ایدی سفرہ دا پلاسونو دا آغا فرشتو کی دے چکم فرشتی لکن کی دی دا اللہ تعالی پیغامات و احکام لرا او کرام برارہ چاگا فرشتی دیر معظمی دی او دیر نیکی دی دا آغا فرشتو پلاس باندی لکل شوے کتاب دے قتل الانسانو غرق تشی انسان ما اکفر سمرا ناشکر ہے دا قتل الانسان جملہ علی الاسلوب العرب دا اللہ تعالیٰ تا دا خیر و سرت ہے خیرہ خواہ و سڑے کئی چی دا چان انتقام نشی اغشتے اللہ تعالیٰ خو محیط تے پٹولو
نو دا علا اسلوب العرب ده ځکه چې خیره دا شان دا عاجز نه ده والله تعالی خو غالب علی کل شیء نو دا ده علا اسلوب العرب غرق تشی انسان نه مراد عتبہ او شیبہ او ابو جہل امیہ ابن خلف او ولید ابن مغیرہ دی ما اکفرا سمرنا شکر دے دا قرآن عظیم الشان نعمت نہ لگیا دے انکار کئی او دا خاتم النبیین نے انکار کئی چاگا سلویخ کال دائی کے پاتے شوے دے او پا سلویخ تو کالو کی دائی دا غدا مبارک کی جبن یو کلمہ دا دروغ ندا اوریدلی من ای شیئن خلقہو اللہ تعالی انسان دا سنہ پیدا کو من نطفت دا قطری دا منین خلقہو چاگا دا یو پیشابگاہ نا بل پیشابگاہ تا منتقل شی فقدرہو او بیا دے دا اندازی مطابق چکم دن پیدا کرلو دا عمر اندازہ دا رزق بارک تفصیلات اگر طول لکلی شوی دی ثم السبیل یسرہ بیا دا آخرت لارے ورطا آسانکا دا آخرت حاصل اولو لارا خسگرانا ندا عجبہ باندے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہوایا او پلڑکی دا غی تصدیقو کا او دا غی مطابق عمل کوا او دسو کا سگرانا ندا مزو کا گرانا ندا دی پیندو مندنو باندے گھنٹا نہ لگی او 23 گھنٹے کا وکر خپل کار ملازمت کوا خوبونا کوا او پا کال کی یو میاش روجہ دا او پا غریب باندے حج و زکاتم نشتا نو دین دیر آسان دے نو اللہ تعالی لارا دا آخرت ورطا آسان کردی دا الدین یسرن یا ثم السبیل یسرہ دا مور دا گیردی نام دغی بچی تا اللہ تعالی لارا آسان کا دیر پا آسان طریقہ بانے اللہ تعالی رویستو حالانکہ فرق ضیق جدا لیکن اللہ تبارک و تعالی غی کی طاقت پیدا کی او دا غین بچے راشی او بیا دا مور پسینہ بانے ورطا دا پیو چینہ جاری کردلا او اگر پستانو کی اگر سوری دومرا نری دی چی دستنی سوکم اگی کی نشیت لے دکا دا وڑو کی معشوم مرائی نرائی دا دا زیادتو پیو دا وجنہ چرتا مڑ نشی او تمام دا زندگی خبری ورطا چکم دنو آسانی کی کلا چی معشوم اگے شی نو دے بیا جڑا کئی نموری یک دم را اچت کی او بیا دا چی غاخونو شی نموری دا پیو نا جدا کی بیا رو چوری خوری بیا غاخونے مضبوط شی بیا سم وخم خوڑے شی پدی طریقی سر اللہ تبارک و تعالی دا انتظام کئی ثم اماتہو فاقبرہو بیا اللہ تعالی دے مڑکی او فاقبرہو بیا پا قبر کی دا دفن انتظام مشی سنگا چی دا انسان پیدائش اختیاری نہ دے دارنگ داغا مرگم اختیاری نہ دے انسان پخپل خوخن پیدا کی دا اللہ تعالی پیدا کی او بیا انسان پخپل خوخن مروی ار یو سڑے دا مرگ نہ یریگی ار یو سڑے خخ لولوی خلق آدھا مرگ نہ یریگی دا مرگ میں اختیاری نہ دے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت و دا فیصلو مطابق دا مرگ او جون دے او دا سی اللہ تعالی دا خول دا پارا اگا فرشتی رولی گلی دا کارغانو پا شکل یا او کارغان او اگا یو کارغا مڑ کارغا دفن کو نو قابیل مقبل رو حابیل اگا دفن کو کنی خلق بدگا سمڑا پراتو کسو کی ثم اذا شاء بیا کل چا اللہ تعالی غواڑی انشرہو دوبارہ بے جون دیکھ کلا ہرگز دا سندا لما یقضی ما امرہو دا ترسا پوری دا اللہ تعالی اوامر پورا نکل اس پوری دا اللہ تعالی اگا اوامر پورا نکل یا بلا مانا کہ دا انسان دا دوبارہ جون دی کولو فیصلہ لانا دا راغلی لما یقضی لانا دا پورا ما حقا شے چا اللہ دا غی امر کڑے دا انسان دا دوبارہ جون دی کے دو تاریخ لانا دا راغلی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بس او دی گوری انسان خپل طعام تا خبری دا طعام پا کم طریقہ بانے پیدا کی گی دا
زمکه ورته زمیدار واړی او بیا پکې تخم وغورځئ، بیا کیاري وباسي، بیا یې اوبه کوي، بیا هغې ته سره اچوي، بیا باقاعده د هغې نګهداشت کوي، بېکاره ګیا میاتې وباسي. د بعضې څیزونو دپاره لکه جوار وغیره د هغې دپاره ګوډ ضروري وي. او بیا دا تمام نظام شمسي او قمري دغه فصل پخی، بیا یې ریبي، بیا غنم او بوس جدا شي، بیا هغې دپاره میچنې او جرندې دي، بیا د هغې نه پس هغه ګله شي، بیا ترې روټۍ پخېږي. بره بادو مهو خورشید و فلک در کارن، دا وریه دي او د انور او دا سپوږمۍ او دا ستوري او دا هواګانې دا لګیا دی، لویه کارخانه ده. تا ته لګیا دی د یو روټۍ دپاره دا تمامه مشینري چلیږي. تا تو نانې به کفاري و به غفلت نه خوري چې یو ډوډۍ په لاسو کې والې نو په غفلت کې مه خوره، بلکې د دې نعمت ډېره لویه شکریا ادا کوه. نن خو فیشنیان یاره دې هوټل کې روټۍ نه خورو، دې کې وي سی آر نشته، دې کې ګانه نشته. مور ته وایي چې شابه دا سندرې خو لګو که نه، دا په قبرستان کې څوک روټۍ خوري؟ نن خلق متکبرین باقاعده هغه هوټلو ته خېږي چې هغې کې ډانس کېږي، په هغې کې فحاشي وي، شراب پکې وي، د خدای هغه تمام نعمتونه هیر. او ته دا روټۍ خوري. لوی نعمت ته ډېر لوی لوی نوابان روټۍ نشي خوړی. لارډ فورډ چې ډېر لوی انګریز او هغه ته به عربو اغنا اغنیای العالم وي، او په ایران کې د هغه لقب شاه موټرانو، د دنیا ټرکټر او بلډوزر او ټرکونه او موټرې د لارډ فورډ وي. د سره بهر مال د ډاکټرانو بورډ ګرځېدو، درې څلورو کاشکو فرنۍ نه سیوا به فرني نه شو خوړې، بس که نوره مه خوره. هغه وی که یو ډاکټر اماج وکړو چې د کم از کم نیمه ډوډۍ ازمولی شم، نو زه به د خپله نه کپني دغه په نوم باندې کړم، علاج په کومه د خپل تمام ملت. زه ګورم زما په کارخانو ورکشاپونو کې مزدوره ټیپر او کچه ګازرې او مولی ازموي، او درې کاشکه نشم ازمولی، دا صحت ورکړی. د دې شکریا ادا که، او بیا چې روټۍ وخورې او هضمه شي، د دې شکریا چې کوم دی نو ادا که. نو طعام ته نه ګورې او بیا دې ته هم نه ګورې چې څومره قیمتي طعام دې خوړل. کم از کم د 200 روپو طعام په یو سړي وخوروه او بل طرف ته څه بېکاره شی تلي. ته د الله تعالی دې قدرت کامله نه ګورې چې الله تعالی څنګه انقلابات راولي. انا سببنا الماء صبا، مونږ اړو اوبه په دغه ځمکې د پاسه باران و صبا یصب منه اړول. ثم شققنا الارض شقا، مونږ سری کو ځمکه سری کول، د هغې نه هغه تخمونه زرغون کو. فانبتنا فیها، مونږ زرغون کو په دغه ځمکه کې دانې، وعنبا انګور، وقضبا او ترکاریانې، وزیتون ونخلا او زیتون او کجوري، وحدائق غلبا او باغونه ګڼ باغونه د مڼو، د شغالانو، د الوچو، د زردالانو، وفاکهة میوې، وابا او چګایا. او چګاګانې خلک ډلې کړي وي، اوس دا سرګړی دی او دا پلانکۍ ګیا ده. متاع لکم، دا نفع ده ستاسو، ولانعامکم او نورو. فاذا جاءت الصاخه، کله چې راشي هغه آواز چې ټول خلک به چې کوم دی نو د هغې د وجې نه بېهوشه شي. نفخه ثانیت مراد، یسیخ لها کل شیء یوم یفر المرء، دا به هغه ورځ وي چې تښتي به سړی د خپل رور نه. رور به ضرور حق خوړلی وي، رور به رور ته نیغه لاره نه ایښیلي، نو تښتي به سړی د خپل رور نه. ښځه خو به خود بیا تښتي چې سړی دومره مضبوط دی. رور به رور ته وایي زما میراث دې خوړلی، زما سره دې همدردي نه ده کړې. و امه، د مور نه به هم تښتي، ځکه د مور حق به نه ادا کړی، د مور به ادبي او ګستاخي به یې کړې وي. و ابیه، او د پلار نه به د پلار خبرې به هم نه منلي. دا د هغه بچو ذکر ده چې کوم حقوق الوالدین کوي. و صاحبته، د ښځې نه به تښتي، ښځه به وایي په ما د حرام خورولو، زه د کور نه د پردې نه راستم په بازارونو کې د ګرځولم. و بنیه، د زامنو نه به تښتي. ولکل امرئ، د هر یو سړي نړۍ کې ډوبي. ضاحکة، د خوشحالۍ د وجې نه به خاندي. مستبشره، مسروره به وي، او ډېر مخونه به په هغې باندې ګرد و غباري. ترهقها
उलाइकतुल फजर अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरत तकवीर वही दकद कुव्विरत के पढ़ूं बनी आयत करा गले कव्वरा युकव्विरु तकवीरन, तबाब तफईल कव्वरा युकव्विरु तकवीरन। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कल चिन्वर दागरणा बलाड़शी दनवर रणा लाड़शी लका संग ची जामा सड़े रौन गाड़ी दगनवर बम अगा उन गख्तेशी। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई मन सर्रहु अन यंजुर इला यौमिल क़ियामह, कम तालिब चे दा क़यामत नक्शा गुरी फलयक़रा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउन फतरत व इज़ा समाउन शक़्क़त। दा दरी सूरतुन ढेर हुई देखी दा क़यामत नक्शा अल्लाह ताला बयान करी दा। इब्न उमर ने रिवायत ते सही हदीस ते तिरमिज़ी रा नकल करे जे मन सर्रहु अन यंजुर कुव्विरत व इज़ा समाउन फतरत व इज़ा समाउन शक़्क़त। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कल चिन्वर बा तूरशी रणा बेलाड़शी। जमग कली की यो साहिबु अंग्रेजी ढेर महीनों स्मड़ दे अल्लाह ताला दे बखी योगोरा अंग्रेजी सुमरा खजबला कुरान मजीद के मौजूदा दे मुंतव इज़ा शम्सु कुव्विरत। मैं बाबू अब्दुल वदूद खुदे दे बखी फुट अफसर पातशे हो खमुज गुजार नहीं सड़े हो मगर तेदा मुँह आया अरबी उम्मुल लुगात ते अंग्रेजी दा टिके दा अरबई नागश्ते दा से हुआ क्या देर टिकी पुख्तू के गदा अरबई न दी फारसी के खो अक्सर टिकी दा अरबई दी नो अरबी उम्मुल लुगात ता मुख्तलिफ लुगतुनु दा अंग्रेजी न टिके अगश्ती न कुव्विरत वेगुरा कवर COVR कवर मगर तेदा अंग्रेजी दा अरबई न दा टिके अगश्ते दे बला टिकी दी अर्थ दे जमके तो वही अंग्रेजी के तो अर्थ हुई ब्लाइंड रुन तो वही दादा बिलायन नागश्त शवेदा से पसवनु कलिमात मा जमा कड़ी दा अंग्रेजी चागा टूल दा अरबई नागश्त शिवी दा सिवाया न पा अंग्रेजी ढेर महीनों नु दा खबर कोल में गलत है दा पा हकीकत की तमाम लुगतुनु अल्फाज अगर अरबई न रा नकल कड़ी पा पुख्तू के पसवनु टिकी दी उर्दू की पा फारसी के पा हर जबा की। वइज़ा नुजूमुन कदरत, कल स्तूरी बरा प्रियुजी दा स्तूरी बरा प्रियुजी। इब्न अब्बास वही चे कनादीलुन मुअल्लकतुन तहत अस्समाई, दा माखूज दे दा इन कदर अलबाजियु बाद चे पखकार रा उठकी दी चर तमाशा मुकड़ी बाद मुचरे कतले चे पखकार रा दी मां कतले सो जला लका दा गोलई पशाना दी आवाज की शाइन चे उगुरना बाद दा कम देरा रा खुश हुई दे इंतहाई तेज राजी इन कदर अलबाजियु कल च पखकार रा उठशी दस्तूरी बदा से रा उठशी प्रे बोली दा निजाम दा आलम ब दरहम बरहम शी। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, कल बदा गुरुना दा जलजले दा वजन बिल्कुल डेंडित शी दा दे गुरुनु दा सलाबत और तमासुक ब खत्म शी। वइज़ल इशारु उत्तिलत, कल च दा लसु में अस्तुबलार भी उखी दक्का से बपरे खुदेशी। हालांकि पा अरबों की ऊखा कीमती दा ब्या चिल्लस म्याश्ती पबलार बुआली बानी तीर शिवी में कम अमेखा कम अगवा चेनन पा सबावी मालिक ढेर जियाद ख्याल साथी ख्याल बाकायदा खग तावर कई कल वर कई चेनन सबादा पलुंगुंदा लेकिन वक्त के बाद ऊखी मुखी तो खल को ख्याल नहीं बलदान बसड़े निशी संभालो ले। वइज़ल इशारो यानी अन्नाकतुल हामिला अल्लती मज़त अला हमलिहा अशरत अशहुर। इशार दा अशराउ जमला, इशार दा अशराउ जमला। उत्तिलत माना उहमिलत मुहमल बपरी खुदेशी। वइज़ल वुहूशु हुशिरत, कलबच तमाम वहशिदन और जमशी मिन कुल्ली जानिबिन तमाम। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, कल बचदा समंदरुन डक्शी तमाम समंदरुन के बतुगयानी भी या सुज्जरत माना उहमियत फरे बाने बा और लगी पख्वाबवी खल कुछ ब समंदर बला संग और लगी समंदर की लांदे दा तमाम पेट्रोल ली दा सऊदी की दम्मा मोदी देनु के दा समंदर दमेजना बाकायदा पेट्रोल रोजी
کله نه کله د پټرولو جهاز وشلیږي د مخکنه کې کراچۍ سره خطر وا چیرې سمندر اور وانلی خطرې بیا نو دی وجنه دا سمندري به اور والی د سجرت معنا احرقت ايضا الله تعالی به ارواح ته حکم ورکړي چې ورشي خپل بدنونو کې بیا ورننه وځي زوجت بالابدان یا د النفوس زوجت دا معنا چې خدا او خاون بالته یو ځای شي او به پیژنې چې دا زما خاون دی او دا زما خدا ده یا اذا النفوس زوجت معنا چې نیکان به د نیکانو سره ملي او بدن به د بدانو سره ملي کونه د هم جنس به هم جنس پرواز نو دیو جنا د پیغمبرانو به بیل ډلې د شهداو به بیل وی د صدیقینو به بیل وی و اذا الموءوده سئلت کله بچ داغه جینې موءوده هغه جینې ته وي چې زنده درګور شي وي د پلار نه به تاسو نه کوي تبکیتن للوالد تبکیتن للوالد پلار په خپل باندې با خود به خود مہر والے شي ځکه معصومی جینې نه الله تعالی تاسو کوي دې ته وي تبکیتن للخصم دا دغه سیدا لکه چې الله تعالی به عیسی علیه السلام نه تاسو کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله عیسایانو ته نه وي خود عیسی علیه السلام نه هغه په خپل وي چې خدای ما خورته نه دی ویلي دغه رنګي وای موده به وي خدای ته خو خبره مړنه ما پلار ظالم دغه څخه کړی ما واذا الموءوده سئلت وادای ادمنا جوندای لور په قبر کې خخول لومبنه سړی چې د جنکو د خخولو دا رسمي خدای غربیه ده بأي ذنب قتلت الله بداغه تپوس کوي بچي تاسو ګناه کړی و چې ته قتل شوی ستا ګناه چې کوم دنو هغه صدا دی باندې د مخشری استدلال کړي چې اطفال د مشرکین باندې معذب کیږي ځکه دا غي ګناه نشته دا مسله اختلافي ده چې ضراری الکفره والمشرکین دا به جنت کې وي که دوزخ کې وي که اعراف کې به وي نو زمخشری په کشاف کې پدې استدلال کوي چې اطفال د مشرکین لا يعذبون ځکه دا غي مودینه به تاسو کوي چې بچي ساغه سو ګناه نه و او دې پلار دې سجرم دا مجرم دی او کنه د تاسو جرم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کله بچ صحیفه د اعمالو پرانسته شي هر طالب تبا هر سړی تبا خپل عمل نامه پلاس کې ور کړی شي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کله بچ اسمانونه لری کړی شي دا کش دې ته وایي چې سړی د ګډ نه سرمنو باسي کشتل فلانو جلد الشاتی پلان کی دا گڑ سرمن لری کا نو کوشتت پمانا دا سلیخت او پمانا دا نزیعات سره ده کوشتت کا وڑو کے کافی او کا غٹ کافی کوشتت لکا قافور او کافور ادی دوار یو مانا دا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ کلت جہنمنا لمبی ہوئی وَإِذَا الْجَنَّةُ اُذْلِفَتْ کلبچ جنت قریب پڑیشی علمت نفس دا جواب قسم دے معلوم بشی نفس تا جزاء ما احضرت فلا اقسم بالخنس زمان قسمی پاغ ستوری چی پٹ شی بعد ستوری سورت غائبی خنسا پا مانا دا پٹیدو سرا او الجواری چی نیغ تلن کی دی بعد ستوری نیر روان دی الکنسی او بیا واپس روانی او بیا واپس شي دیتا خمسه متحیره وی زحل مشتری مریخ او زهره دی بیا واپس شي یا الکنسی چی واپس شي واللیل خنس اغیتا ہوئی چی واپس شي او کنس اغیتا ہوئی چی پٹ شي او چاوینا بلکس روایاتو کرا دی چی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فیدا ذکر اللہ خنسا فمانا دا تأخر سر واللیل اذا عصعصا قسم دی دا ما پشبی کلچ دا خورشی دا شپی چی تور تیار خورشی او سو کوئی دا عصعصا مانا دا اذا ادبرا کلچ شپلارشی والصبح
قسم دی دما پسبا اذا تنفس چکل ساوالی سحر سرگن شی صبح صادق روخی انہو یقینا دا قرآن مجید چی دے لقول رسول کریم دا قول جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ دا جبرائیل امین پذریعہ دا کتاب را نازلی او دا سے فرشتہ چی مکرم دا ذی قوت خاوند قوتا عند ذی العرش مکین پنیز دا باری تعالیٰ خاوند مرتبی دا اللہ تعالیٰ اغیتا چکم دنو مرتبہ ورکڑی دا مکین مانا ذی مکانت رفیع ذی مکانت رفیع اللہ تعالیٰ جبرائیل امین تڑیر لوی طاقت ورکڑی جبرائیل امین پیو وزر دا صدوم طول علاقہ پور تکڑیو دا صدوم پا علاقہ کے پلکونو خلقو سرد ازمکے نے اوچا تکا و آسمان تے قریبا کا او دا آغا دینے را پوٹا کا جعلنا عالیہ سافلہا پیو وزر اولہو 600 جناح دا جبرائیل امین شپک سو وزری دی رسول اللہ مبارک جبرائیل امین دو دل پخپل اصلی شکل کلی دلے چی پورا دا تمام کنارہ دا اسمان پٹا ہوا قد صد افق السما دا افق دے آغا دینے والے آغا دے دمر لوی خلقت ورطا اللہ تعالیٰ ورکڑے دے او یو دل موسیٰ علیہ السلام دا جبرائیل امین نا تپوسو چرتا در باندې تکلیف ہم راغلے آوی اور از دیر لوی امتحان کی فوم آسمانم او اللہ تعالی راتوی چه ورشا یوسف علیہ السلام پزمکا چرتونا لگی رون اوگر دولو کوئی تا بندر کوئی اب سمرو خوشل گدا بو پیندیویس گدا بو دیرس گدا بو ویشاوا نوی سنگا وی الحمدللہ ازمکی تلانو رسیدل چه مون دمر تیز رفتاری اللہ تعالی فرشتی تو استرگو پر رفت ذی قوت عند ذی العرش دکم گوایو چتا دل دکی درود وے تالا ختم کڑے نہیں چالتا رسول اللہ مبارک بانے فرشتی رسولی ٹیلیفونم دمرا در نرسی روچتے وہ باقیدہ نمبر با ملاوے او چے دیو دکان بل دکان تکے کوڑی کے دوارا دکانو ندی کریشی الدکی اگا دکانداری اوچتم نکی دو پدی ساتھ تیری گی لیکن چتوے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول الله بارك ترسيد لي او باقیدہ فرشتو ذکر رسول الله وی من صلى نائيا بلغته ومن صلى عند قبري سمعته ذو فرشتہ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع داغي خبری اوری دلش مطاع دا ہر فرشتہ دا غی خبر منی او بیا امینم دا فوحی کی ذرا اگر چکم دنو خیانت نکی وما صاحبکم بمجنون او ندے ملگر استاسو لیوانے تاسو چی رسول اللہ مبارک تا لیوانے وائی دے لیوانے ندے دکھو پتاسو کی سلویخ کالت تیر کل فقد لبست فیکم عمرہ ماہو پر عمر تیر کو ندلی ونو پخلو دغه سمل غلری وی لکه در رسول الله په مبارکه جبه د قران پاک هغه مل غلری دی نه ده ملګر استاسو لیونه ولقد رآه دغه پیغمبر لیدل د جبرائیل امین بالافق المبین هغه کناره د اسمان چې مبین دی دغه اسمان دو کناری دی دې ته افق مبین وی چې کوم طرف نه نور راخیږي کوم طرف نه چې نور راخیږي وهو وما هو على الغیب بدونین ندغه پیغمبر په غیب ویلو باندې بخیل کلم چې دتا وحی راضی نو د صحابه او تاغه بیان کې چرند آیت نازل شو نن دا صورت نازل شو بدونین چې په دوا سره شیدا غیمانه ده بخیل او دې کې یو قرات د زویده وما هو على الغیب بدونین ندغه پیغمبر په غیب ویلو باندې متهم دته علم غیب نه ده حاصل علم غیب خاصه باری تعالی دا علم غیب کس نمیداند بجز پروردگار ہر کی میں گوید کہ میدانم بغو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار وما هو بقول شیطان الرجیم نددا قرآن پاک قول شیطان چرٹل شوید کم ذات اقدس
چې پتا سو کې سلويخ کاله ژوند تیر کړه سلويخ کاله او تاسو ټول هغه ته الصادق الامین وي فاین تذهبون کوم کندو باندې رواني په کومه ځای ان هو فاین تذهبون وقد قامت عليكم الحجه ان هو الا ذكر للعالمين بتا سکے یستقیم وما تشاؤون ابو جہل جعل الامر الینا ابو جہل جعل الامر الینا لمن شاء دمغه نه خو دا غیرت ده چې هغه به مخوخی چې کومه د خدای خوخه ده الا ان یشاء الله رب العالمین رب العالمین فخوخه بدای تاسو خوخه نه معتبر بسم الله الرحمن الرحیم سورة الانفطار ہوئی ددی یونم سورہ انفطرتم دے او یونم سورة منفطرم دے اذا السماء انفطرت فدی سورت کے دا متقین او دا مجرمین نتائج بیانی گی اذا السماء انفطرت کل بچے آسمان اشلی گی انفطرت انشقت او فرشتے بنازلی گی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وإذا الكواكب انتصرت او دا ستوري بخوارو وارش لکه یو انبیل چې وشلیږي او د تارنا غمل غلری تس نس پریوزی نو دارنګي دا ستوري بم تس نس شي انتصرت معنی تساقطت وإذا البحار فجرت کله بچ سمندرونه وشلیږي د سمندرونو جوانب وشلیږي او بیا باغه سمندر چې اوجاجو هغه به دغه عذاب سمندر سره ګډ وډ شي وإذا القبور بعثرت کله به چې قبرونه پور تکړه شي بعثرت د دو کلمونه مرکب ده اصل کې ده بعث و اسیر بعث و اسیر د دو کلمونه یو کلمه جوړول لکه بسمله د بسمله سمانه ده قال بسم الله الرحمن الرحيم حوقل سمانه ده قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نو دا د ابو عیسی او د اسیرانه ده علمت نفس دا جواب ده اداره او په پیجنی اور یو نفس ما قدمت هغه شی چې د مخکې کړو من عمل دا عمل هغه تمام جزاګانې به ورته سرګند شي قدمتنا مراد اعمال صالحه دي او سو کوئی قدمتنا مراد اعمال سیئه دي واخرت او يرست پریخه واخرت سو قدمتنا مراد صالحه لي واخرتنا سيئه سو بلکس ذکر من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها او ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها یا ایها الانسان ما غرک ما خدعک کمی سیز په دوکه کې غردولې د پروردگار بارکه الکریم چې غډیر سخی ده تاولی دا سینا مناسبه کارونه کولو
बिरब्बिकल करीम ए बिइर्तिकाब मा ला यलीक बिजलाल रब तबारक व तआला। हजरत उमर बवी कि शैतान और हमाकत धोखा खड़े हो, शैतान मलगर और हमाकत बेवकूफ पकपल से बे बुतान जोड़कल और बे वैदागे न मुरादुन गुफ्तल अल्लज़ी अग परवरदिगार खलक़का चिते पैदा की फसव्वाका और बे बराबर की सा अंदामुने बराबर कल ताते अकल और फिक्र दरकड़ू और कोई सड़े दासी वे चखदंग वे और लासुने वाले वे समरा बदबख्तार हो या सड़े वड़ू के यो लासुने आगे कदमुन तरस न कि सुमरा बदन जागे मुताबिक भी जागे मुताबिक लासुना न अल्लाह ताला कान मुतनासिब अंदाज के पैदा कुछ सड़े दीर देंगे और दुमर दुमर लासुने सुमरा बदकार जो सड़े टिमरे दे लू लासुने मुनासिब अंदाज न बराबर कर फियाई सूरतिन रकम सूरत की चिद खुदे खवारकबक ते मुरकब के स्ता शिकल स्ता पखो खान दे का शिकल इंसानी दे इंसान पखो खवे यो बम कबीहुल वजहनु और यो बवी खुदा खस्तरगी और खशुंडी और यो बदान खस्तकोलो बेकार सड़े शीशी तव्या गुरी और दान का पोडोरो पसुर खूबान ब्या खकई खकई यानी ओम न वाड़ी चरमा नामक ए इंसाना दा हर सदा अल्लाह तबारक व तआला खल्लाकियत कल्ला हिरगिज दा सिनदा बल तुकद्दिबून बिद्दीन तासु क़यामत न मने व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन पता सुबह किरामन कातिबीन दी क्या दा किरामन दा हाफिज़ीन बदल ले क्या फरिश्ते मुकर्रमी दी और लिकुन की दी यालमून दई पीजनी मा तफालून अगर चितासु कवो इस्तासु हर अमल अगई तो मालूम दे लेकिन अमल मुराद आमाल ज़ाहिर दी जिक्र बातिन इल्म दा अल्लाह नमा सिवा चातम निश्तदे कमलाइकीम दी नगई तम दा इल्म न दे हासिल जिब्राइलस हम न गुफ्ते ता न गुफ्त न मुफस्सिरीन लिखी कि यालमून अमालकुम ज़ाहिरा इन्नल अबरार नेकान चिदी लफी नईम दावा फनिअमतुन कीवी व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यसलौनहा दई बदाखिली की जहन्नम तद क़यामत परत वमा हुम अन्हा और न बई दई जहन्नम ना बेगाइबीन गायब की दुन दस्तर की दरक प मिक़दारम द जहन्नम न पठे देनिशी वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम दागर ज़ला तमलिकु नफ्सुन छ मालिक बने भी यो नफ्स डबल नफ्स तपारा ज़राबर वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह तसर्रुफात टोल अल्लाह ताला कब्ज़े कुदरत की बई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत का सूरत अल मुतफ़्फ़िफ़ीन हुई देखा चे पढ़ू बनी आयत की द मुतफ़्फ़िफ़ीन कलिमा रागली दा मक्का मुकर्रमा के नाजिल शुदा सूरत पे बाद वही चेना मदीना मुनव्वरा के देखा अबू जुहैना दा प मदीना के और द दो पैमाने हुई दखल को ने बेचे शेख इस्तो दागी बेला पैमाना हुआ और चिवर कोले बोल दागी बेला पैमाना हुआ न बहरहाल सूरत बाद वही मक्की दे और बाद वही मदनी दे वाला कुल्ल हाल अरे के अल्लाह ताला द मुकज़्ज़िबीन तफसील बयान नहीं कि मुत्तकीन और मुकज़्ज़िबीन अंजाम बसिबी वेलुन हलाकत लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अग कसानु ताचे पतूल पैमाना के कमे कई पतूल और पके पैमाना के लगे दे कमे कई वेलुन शिद्दत शर्त हुई वेलुन गम तो हुई और वेलुन पर जहन्नम के प्योकन नमदा जो खुद जहन्नम रोजाना अवया जला ददर कंदे न पना वाड़ी खुद जहन्नम अल्लाह ताला जम गटोल महफूज हो तत्फीफ माना कमे कमे कवल वैलुन के दा तनवीन दा ताजीम दा पारा दे नो दा मोए चे न किरदा और संग मुब्तदा वाक़िशवा दादा शर्रुन पशान दे शर्रुन अजीमुन ला हकीरुन हर रदाना बिन नवैलुन अजीमुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन चकम कसान
پتول کی او په وزن کې کمې کوي. متففین سوق دي الذین داغ خلقته اذا اکتالوا علی الناس کله چې پیمانه علی دا خلقونه نو پوره علی که سړی غنم خرڅای نو دې ته پورا علی دبل نه پورا غشتل عیب خو نه ده عیب ده ها عیب نه ده لیکن چې بیا ورکه او کمې ورکه دا بیا ظلم دی لکه علی پورا او په دغه پیمانه بل ته چې ورکه نو بیا کم ورکه خلقو نه خپل حق پورا غشتل دا مضموم نه دی لیکن چې یو سړی علی پورا او ورکه کم دا ډېر مجرم دی پکار ده چې پورا لنو پورا ورکو او کم لنو بیا کم ورکو. وَإِذَا كَالُوهُمْ کله چې دی خلقو ته یو شی په پیمانه ورکوي او وزنوهم یا په وزن ورته ورکوي یخسرون بیا پکې کمې کوي د دې پیمانې او د طول پیسې به څوک ورکوي دا به بایع ورکوي بایع ځکه کالوهم او وزنوهم نه معلومي په دې منډیانو کې ګوړه خرڅې خلک کنه نو بعضې کسان دې دپاره نوکران مقرر یې هغې تلي تلل ګران دي څومره د لاس باقاعده ستړی شي ماتېږي لکه یو طرف ته څلور سېره غنم دی او په دړۍ یا په پنځه سره یې تلي لس سېره په دې لاس پورته کول دې دپاره خلک مزدوري اخلي نو دې نه علما لیکي چې د ټول پیسې به څوک ورکوي دا به دا بایع ورکوي او چې څوک په پیمانه یو شی خرڅوي ټول او پیمانه د مبیع په مالک باندې چې کوم د مبیع په مشتری نه ده. الا یظن اولئک انهم مبعوثون دا پته لکه چې څوک کمې کوي دا غي دا ګمان نه چې مقصد د قبرونو نه پاسي الله به دې سزا ورکوي څوک چې پته لکه وهل کوي لیوم عظیم دیبا دا قبرونو نه جوړ کېږي دا غلوی رد د پاره دا باغ ردوی یقوم الناس لرب العالمین ټول خلق بر رب العالمین ته ولاړي دا قیامت رز دا 50,000 کال لیکن دا مومن د پاره با حدیث کې راځي دومره لنډي لکه چې سړی یو فرض مز پاجزای سره ادا کی الله دا خدای سلو احسان دی فکافر به تیریږي ډونه او مومن تبا اللہ تعالی دا سے لنڈکی کلا ارگز دا سے ندا ان کتاب الفجار لفی سجین عمل نامے دا بیدینو دا پا سجین کی دی سجین دا پا مزمک کے دفتر دے وما ادراک ما سجین تا تصفدت سجین کم کتاب دے کتاب دا سے دفتر و کتاب دے مرقوم چی لکل شوے دے ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت تھی فدغرض مکذبین سوک تھی الذین یکذبون بیوم الدین چرا قیامت رد نمانی وما یکذب به او تکذب نکے درج دا قیامت الا کل معتد مرغرغ سڑے چا دا حدود الہیون تجاوز کے اثیم مجرمی اذا تطلع علیہ کله چلوسته شي په دبانې آیاتنا زمونږه دا نضر ابن حارث او ولید ابن مغیره قال دی وی اساطیر الاولین دا باطل قصې دړم بنو خلق دی قران ته اساطیر وي اساطیر دا اسطاره یا دا اسطوره جمع دا القصه الباطله التي لا حقيقه لها قال اساطیر الاولین کلا ارگز دا سندا دا خدای کلام دے بل رانا علی قلوبهم زنگ راغله دے د دې پزړونو باندې د ګناه د پاسه چې سړی ګناه کوي بیا د هغې د پاسه بله ګناه کوي نو ډېر مړ شي بیا د هغې کې بیا احساس د دې خبرې نه چې هغه بیا نیکي او بدي وپېژني ما کانو یکسبون کلا ارگز دا سندا انهم دوی عن ربهم دربنا یومئذ پدغرض لمحجوبون پرده کی بھئی دیتا با پرده نلر کی چه دا اللہ تعالی دیدار ورطا حاصل شی دا اللہ تعالی دیدار با مومنانو تا حاصلی گی وجوه یومئذ ناظرتن الى ربها ناظرہ ثم انهم لصال الجحیم بیا با دی داخلی گی جہنم تا ثم يقالوا بیا بویل شي دیت توبیخن او زجرن دا به جهنم هغه داروغان فرشتي ورته وای
او جهنميانو هذا الذي داغ جهنم دے کنتم به تکذبون فی الدنیا چې دنیا کې تاسو د دې تکذیب کولو داغ جهنم دے کلا ارگز دا سندا ان کتاب الابرار د نیکانو عمل نامې لفی علیین دا لوی دفتر دے برا قوم آسمان کی وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم موضع کتاب مرقوم دا غزیر دا اغا نوشتو چی لکلی شوی دی یشهده المقربون دی تحاضری کی مقرب فرشتی ان الابرار لفی نعیم نیکان دا با پنعمتن کیوی حسن بصری بوی البر من لا یؤذی الذر البر نیک من اغد لا یؤذی الذر چمیگی تم تکلیف نور کے خلقم وی مڑا دن خمیگیم ندے آذار نیک خلق چه پلا ردین اللہ نے گوریم چیرہ سینا پمیگی می قدم رانشتا دیر لوی تقوی و نیکی دا ان کتاب الابرار لفی علیین ما علیون کتاب مرقوم دا زیر کتاب دے چغلی کل شوی دے یشهدو چغی قادری کی مقربون ان الابرار نیکان لفی نعیم علی الارائک ینظرون پا تختنو شاہانا تختنو بانے بناستی او دا اللہ تعالی نعمتن تبگوری یا دا اللہ تعالی دیدار بو حاصلی یا بیوبل سرم گوری تعرفو تب پیجنے فی وجوہہم فمخنو دا نیکانو کی نظرت النعیم ترو تازگی دا نعمتنو دا نعمتنو دا وجہ نبے ادھا مخنو کی ترو تازگی وی یسقون من رحیق دی باندې بس کول شي خالص شراب مختوم چپاغي به مہر لګې دلې ملاو ننم سبا په باندې دوايانو باندې باقاعده موري باندې دوايان ډېری قیمتي په 2000 3000 بوتل ملاويږي هغه د پاسه باقاعده موري هغه باندې لیکلي refuse is the seal is broken کدا مہر ماتي بیا دارو مالا دې کې 400 ټګي مګي کړي د باقاعده غ سر به موري نو دارنګ هغه باندې به مہرونه لګېدل او مہرونه به د مشکو وي ختامه مس مہر به د مشکو وي په خوا باندې اوسم پر رجستری لفافه باندې د لاک ویلي کی لاک هغه د پاسه مہر وي پته لګي چې دا لفافه چاره د سپړي یا ختامه مسک بلا معنا ده چې هغه ته اوس کې نو اخرنه خوان به دومره اعلاوي چې د مشکو پشان بوی به د هغې نه دي د مشکو بوی ډېر قیمتي دی دماغ وړه ته ډېر لوی طاقت ورکوي وفي ذلك فليتنافس دا بعد جوسونم بعد اعلی جوسی چې سړی اوس کې مزیدار ذائقه او رایحه وي خشته او د هغې نه طبیعت خوشحاله شي عینا دا چینه ده وفي ذلك او په دغه نعمتونو کې فلیتنافس المتنافسون دیو بلنا سبقت کیو کی سبقت کون کی دغه کی رغبتو کی فلیرغب فیه الراغبون او هغه سره چې کوم وب ملاو شوی وی من تسنیم دا به تسنیم چینی نوی عینن دا چینه دا یشرب بها المقربون مقربون بددین وبس کی ان الذين اجرموا کم کسان چې مجرمانو قانو ودوی په دنیا کې من الذين آمنوا دا مومنان صراع خندل به ابو جهل عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ بدا عمار او دا صہیب رومی او دا خباب او دا بلال دا ټول غریبانان خلق خدای سره بیٹھوخه مسخری کو چې دا لا وګوره واذا مروا بهم کله چې دا کافران تیریږي هغه غریب صحابه باندې یتغامدون یو بل تسترګي وي سترګي وي کله د طالبانو دیو کمزوري غریب طالب سره ټوکه کوي یو بل تسترګو وي واذا انقلبوا الى علم کله چې دا کافران کور ته ورشي انقلبوا وخشالا کور ته ورشي نو خذو لونو ته یارانو نو خو ډیرو خلک د پلان کې سره د بلال سره پلان کې سره د بارانې خبرې به بیا کور بیانولې واذا راوهم او کله چې دا کافران اوویني دغه مؤمنین
قالو دی وی ان هؤلاء لضالون، دا گمراه خلق، صحابو ته به گمراه وي. وما ارسلوا علیهم، حالانکه دا کافران نه دی لېږلي شوي په دغه غریبو صحابو باندې داروغګان. الکه کار کوي، دا غریبانان دي، د خپل چې کوم دانو مذهب دی، تاسو سره سروکار دی چې د دې خلاف دا خبرې کوي. فالیوم نن به خبره پټوي، نن به مؤمنان د کافرانو سره یضحکون، ټوکې مسخرې به کوي. چا به چې د مؤمنانو سره خندل، نن به د هغې سره خندا کېږي. روایتو کې را دي چې د کافرانو ته به د جنت دروازه کولاو شي، راځئ چې راشي ډلاس بنده به شي، دی به بیا لاړ شي، هلکه راشي. په دغه کې به دوی را دي چې هله کېدی شي که په دا ځل ور دننه شو، په دا ځل اخر به بنده شو جهنم ته. لکه یو سړی یو ماشوم یو څیز ته راوبلې وغیره منډه کوي او ورته بیا ور نه کوي. د دنیا کې د مؤمنانو سره ټوکې کول، دی سره به دا ټوکې کېږي، هلکه راځئ، دی به را منډه کوي چې جنت دروازه کولاو ده، بیا به یکدم بنده شي، بیا به دی به هلکه راځئ، دی به هر بال را منډه کوي چې کېدی شي دا ځل ور دننه شو، آخر به دوزخ ته ور وغورځي. دا الجزاء من جنس العمل. على الأراء ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. دا مؤمنان بنن خندا کوي، او مؤمنان به کوم ځای ناست دي؟ على الارائق، په جنتي شاهانه تختونو باندې. ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، آیا ورکړه شو بدله کافرانو ته د هغه عملونو چې کول؟ یا هل په معنا د قد ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، سورة انشقاق. و دې ټولو کې مناظر د قیامت دي، او دې ټولو کې د متقینو او د مجرمینو نتایج بیانېږي. کله چې اسمان انشقت بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام واذنت لربها، او دا الله حکم ته غوږ کیږي، یعنی تابع بشي د خدای حکم مومنی غوږ کې خودل په معنا د خبرې منلو سره ده. وحقت، او مناسب دي آسمان ته بائی عظمت شاه چې دا الله تعالی حکم اومني. واذا الارض مدت، کله به چې دغه ځمکه خوره کړی شي، د ځمکې نه به دغه غرونه، دغه کندې کپرې ټولې لرې شي. قان صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، والقت ما فيها، او بغردی دغه ځمکه تمام مړي چې په دې کې دنه تمام خزانه معادن، ځمکه کې چې دنه سم معادن دي، څه خزانه دي، څه مړي دي، دا بقې کی بار ته به روباسي وتخلت بالکل ځان بخالی کی. واذنت لربها، دا خدای حکم تبا چې کوم دنو تابع او منقاد شي او مناسبه ده چې دا الله تعالی حکم ته منقاد دي که مخلوق ده. یا ایها الانسان، فمانا ده یا ایها الرجل سره هر سړی یا ایها الانسان ده. انک قادح، ته تکلیف کون کې الی ربک، په طرف د فتحن تکلیف کول، فملاقیه. بعد خلق دا الله تعالی په اطاعت کې شپه ورځ لګیا دي، اړم دي، دا منځونه دي، او دا تهجد دی، او دا تلاوت دی، او دا ذکر دی، دا اذکار، او بعد لګیا دي نافرمانی کې لګیا دي، اړم دي، ګناهونو باندې نه مړیږي. انک قادح الی ربک، انک جاهد، ته لګیا دي کوشش کوونکې، قدحن تکلیف، تمام ژوند. بعد خلق تمام ژوند په عباداتو کې تیر کی، څوک په کفریاتو کې تیر کی. فملاقی، دا الله سره واسطه ملاقات کیږي. دا ملاقات نه پس فاما من اوتی کتابه بیمینه، چاته چې عمل نامه په خلاص کې ورکړې شو، فسوف يحاسب حسابا یسیرا، هغه سره ډېر آسان حسابي. الله ورته د حسناتو جزا ورکړي او سیئات ورته بخي. حسنات لکه یو طالب نه آسان امتحان علی، آسان امتحان. وینقلب، پرونه امتحان ډیر آسان، او چې بیا هم پکې چا نه دي لیکلي نه معلومیږي لم یبج د کور نه راغلی. بعد طالب جاء من بیته فسيرجو غدا کما جاء،
ټکه ور سره دن خته او بعد طالبانو ډېر خېخي پرچولي کلی ماشاء الله پرچه انتهایی آسانه و دروجی دو جنم غویره کم از کم طالبانو سره آسانتیا پکار وینقلبو الى اهلی او ډېر ته تختی دلیم دي حالانکه موږ ټول ته سندونه ورکو نفس قرآن ته کې ناستل دام ډېر لوی کمالي چې قرآن ته طالب کینی لیکن بعد یارانو تختی دل فر یفر لګیا دي اوسم تختی وینقلبو الى اهلی خو استادانو تختی وینقلبو الى اهلی مسرورا لیکن لک تختی دل ډېر نه دي وینقلبو الى اهلی او دیبا واپس شي ولهل تا مسرورا خوشاله ولوانو ته هاو مقرو کتاب یو غوري لکه طالب چې پاسي کور ته پمنډل شي چې 100 نمبر می واغشت ها او مقرو والی تمام علامه قل ولی الى اهله مسرورا او د مؤمن هر مؤمن اهل له هر مؤمن ببل مؤمن تا اغه خپل عمل نامه خي واما من اوتي كتابه وراء ظهره چاته چې د شا طرف عمل نامه ورکړې شو پکین لاس فسوف يدعو ثبورا دیبا دوا ثبورا وا ثبورا چې وای هاي هلاک شم هاي هلاک شم ويصلى سعيرا او داخلي با د اور لمبوتا انه كان في علی مسرورا ده په دنیا کې پخپلو بچو کې ډېر خوشاله متکبر انه ظن ذ يقل رلو ولن يحور چې دا بنه واپس کېږم الله تعالی ته د معاد او د باس بعد الموت منکرو د ګمان کولو الله يرجع حار يحور معنا واپس کېدل بلا هرگز دا سندا يحور ويبعث بلا يحور ويبعث دیبا پورته کېدې شي ان ربه كان به بصيرا یقینا پروردگار د په عمل باندې خبردار دی الله تعالی ته د اعمال پته ده فلا اقسم بالشفق زماره قسمی په شفق باندې شفق نه مراد هغه سرواله ده چې په کنارو د اسمان کې وي یا دینه مراد سپینواله ده د شفق کلمه په لغت عربی کې مشترکه بین المعنیین ده امام صاحب د شفق نه بیان علی نو د امام صاحب باندې د ماخام وخت دا ډیر لوی ده دې طرف ته د سپینواله ته سمه پوری نو د امام صاحب باندې وخت د ماخام دا ډیر لوی ده صاحبین او ائمه ثلاثه هغه وایي دینه مراد حمرت ده نو دا سرواله در ډوب شي دې طرف ته دا سرواله در ډوب شي نن سبا طالبان چې د جمعتون امامان دي هغه د ماسختن باندې د حمرت نه پس وایي نه پدې کې حرمدان کې بیا طالبان د صاحبانو په مذهب عمل کوي دا باغونه چې کیږي لا حرمت اله غائب شي سپینواله لوی ولاړی او طالب وایي چې تراوون ځان در بیغمک او تراویح پورا د راکټ پشان کوي مګر یو امام پښې مسکو الک الک پل دغه کو ډز او غړپ کو ډز او غړپ د خدای انصاف ده وعلى كل حال دا سرواله چې پټ شنو هغه وای بس ما سوتن نه نن سبا طالبان دا باغونه وخت نه وای او د سار مزم نن سبا په غرس کې کیږي دا جمهور علما او مسلک دغه ټول مزګزار حاضری جائز دي ورنه نور میاشتو کې په اسفار کې مز کیږي واللیل بلا انه كان في آله مسرورا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق قسم دی دما پشپا وما وسقا او اغا چې دا شپه را جمع کی شپه تمام سيزونه خپل دینو تراش سمرا حیوانات چې دي سمرا مرغۍ چې مرغۍ دا خپل ځال تراشي واللیل وما وسقا وما جمع من الحيوانات في اماكنه والقمر قسم دی دما پسپوږمۍ اذ اتسقا کله چې دا پوره شي د بدر د سوار لسمه سپوږمۍ هغه دایره بالکل مکمله او رڼایم څخه کم نه مکمله اذ تمع نوره لتركبن طبقا دا تمام قسمونه دي او جواب قسم دار
لترکبن طبقا عن طبق تاسو به یقینا سوریږئ د یو حال نه پس د بل حال تاسو باندې به مختلف ادوار راځي تمہیں کئی ادوار سے گزرنا پڑے گا تمہیں کئی ادوار سے گزرنا پڑے گا لترکبن طبقا عن طبق مختلف ادوار بتا سبحان چکم دنو راضی سو کوئی چه خطاب د لترکبن رسول اللہ مبارک تا دے چه تبضی چکم دنو دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا بیاد آغا دینا سماع اول تا سماع ثانیہ ثالثہ ان لا مکان تبت چکم دنو رسول اور سو کوئی نہ دا ہر انسان تا خطاب دے لترکبن طبقا عن طبق دا زندگی مختلف ادوار تا چه انسان سر کی دا منی خطروی بیا خون بستشی بیا دا غینا دا وقت پوٹے جوڑ شی بیا دا غینا دا اڈوکو ڈانچا جوڑ شی فکسون العظام لحما بیا ثم انشاناو خلقا آخر بیا دا مور دا تن پیدا شی بیا دا وڑو کے دے بیا رو دا مراحقیت درجی تو رسی بیا بالغ شی بیا شیخ شی وعدو کی زامنی وی نوسیوی کڑوسیوی او بیا پا قبر کی وی دا قبر نا پس پا بیا دے منتقل کی گی میدان محشر تو داغ دینا اما الجنہ و اما النار لترکبن طبقا عن طبق دا رنگی شدائد دا مرگ دا سخت منزل دے بیا داغینا پس باس بعد الموت تے بیا داغینا پس چکم دنو اعمال تلنے کی دل دی کل نہ کل انسان مانے راحت راشی کل پہ سختی راشی کل غنی شی کل فقیر شی کل جوڑی کل نہ جوڑوی مختلف تطورات چکم دنو راضی علماء حکماء دا منی دا قطرین والی ان تر دا تر بوڑا والی پوری او دیرش تطورات چکم دنو اگر جمع کری دی صاحب دا الکشف والبیان علامہ ثعلبی آٹول پا تفصیل سر بیان کری دی پا دیار لسم جل او یو سلوی اختم صفحہ الکشف والبیان مخطوطہ دا لاچاپ ندے والا کل حال بلا تطورات پا انسان مان راضی فما لهم لا یؤمنون دا دی دمر انقلابات نم دے دا اللہ تعالی قدرت کاملہ اغنمانی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ کلچ لسکش پدیمان قرآن لا یسجدون دی سجدہ نکی آیت تا سجدی دے او دا امام مالک او دا حسن بصری پنیر باندے دا عزائم و دا سجود نندا بل الذین کفروا یکذبون کافران چی دی غیر قرآن تکذیب کئی واللہ اعلم بما یوعون اللہ عالم دے فاغ خبرو باندے چی دی سنو کی پٹی ساتھی دی پا سنو کی چکم دا کفر او دا شرک خبری دی اغا اللہ کا معلومی دی وعای ایمان یو شے محفوظ